د ساری په منځ کې به ابو لولو مجوسی حمله وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او دومره زخمی کو چې دا خنجر به هغه طرف ته وېسته. دا تفصیلی واقعا و تاسو علماء بیان کړي یو مقصد د پاره درته وایم. بابا اسلاق مربع میل حکمران دی، داغه په دور خلافت کې زلزلہ راغله د ځمکې په پوړو والا وی ولې خوځي. عدل دی او انصاف دی. تاریخ داسې لیکلي د عمر په دور خلافت کې به زلزلہ نه راغلی. داغه په اوبو حکومت، داغه په هواګانو حکومت او ډیر زیات زخمی کو کور ته راوستو، دوایانې ورته ورکړي کنه په دې زخمونو به بار راوتلې. کله انسان ډیر زیات بیمار شي کنه بس د قریب الموت شي بیا د خپل مرګ او ضعف په نظر راځي کنه چې څوک یې پوښتنې راځي کنه هغه ته وایي ما ته دعا کوه. زه ډېر په اوږد سفر باندې روان یم، دعا راته کوه. نو ډېر زیات تکلیف کې و. خپل بچي ته یې وویل وایي ما په دې ځمکه باندې الټه سملوه. دی عمر ته دنیا کې زیری میلاو شوی ته به جنت ته ځې. عمر جاړي، فاروق اعظم امیر المؤمنین جاړي، زړونه هم سخت شوي دي، خبره را باندې اثر نه کوي. الله وایي وان منها لما يهبط من خشیة الله. کاش چې موږ په خپل قرآن لږ غوندې خو پوهېدلی. الله وایي دا کاڼې مانه یریږي، دا تیږه چې هغه ځای نه راورغړي دا ولې رارغړي تاسو ته پته ده؟ من خشیة الله، د مانه یریږي، تیږه یریږي. زمونږ زړونه سخت شوي، نن هم زمونږ په ودونو کې د ګانو بجانو پروګرامونه دي. بړه مقصد مې دا دی مسلمانانو، خپل بچی ته امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ وایي ما په دې ځمکه الټه سملوه. بچی نه سملوله، ورته غوسه شو. الامر فوق الادب. په دې ځمکه مې سمله الټه، په ځمکې الټه سملولو که نه د مخې په دې خاورو نقشه ذهن ته راوله. په دې ځمکه پسې دا مخ مګو که نه مفسرینو لیکلي دي جړلې چغې والې ویل لک یا عمر. ای عمر ته خو ناکامه یې ان لم یغفر لک ربک، که ستا رب ستا بخښنه ونه کړه ته ناکامه یې. که رب العالمین په هغه ورځ موږ نه مخ واړوي چېرته به ځو؟ څه به کوو؟ ما په خپله د خپل ژوند سپرلي سېزلي، ما کرلی دی ازغی د ځان د پاره. الله ګیر یم د ګناه په سمندر کې، راوچت مې که ډوبېږم مددګار الله. دا د ګناهونو دلدل به زموږ زندګۍ بربادي کړي. دې نحوست موږ نه الله خفه کړی دی. خپل الله ته متوجه شئ، دا ځای یاد ساتئ. بس چې سبا بل ورځ زه دلته راځم څه به کوم؟ د خاورو بالښ وی څه به کوم؟ لوی لوی تیږې وی څه به کوم؟ بېګاله چې سملې لږ سوچ وکړه، تاثراتو کې قبر ذهن ته راوله. که برداشت کولی شي بیا تکړه شو، که نه شي برداشت کولی بس واپس شه.